د مشرکین مکه دی قرآن ته د دروغو نسبت کو چې دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی، دا تا په خپله باندې جوړ کړی دی. نو نبی علیه السلام د الله وفرمیل چې دې ته ووایه چې تاسو د دې قرآن د وړوکي صورت په شان د یو صورت راوړئ، نو زه هم انسان یم او تاسو هم انسانان یې. نو که تاسو د دې قرآن د وړوکي صورت په شان د یو صورت راوړو، نو زه به دا خبره ومنم چې دا قرآن ما د ځان نه جوړ کړی دی. او که نه تاسو د دې قرآن د وړوکي صورت په شان د صورت را نه وړو، نو زه هم انسان یم تاسو هم انسانان یې. بلکې الله ورله چیلنج ورکړی تاسو خپل ودعوا شهداءکم، تاسو خپل شهدا خپل مددګاران ټول راغونډ کړئ ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپله خبره کې رښتونی یې. دا ټول د ځان سره د الله نه علاوه راغونډ کړئ. نو که د قرآن د دې وړوکي صورت په شان د صورت مو راوړو، نو بیا خو ټیک ده تاسو انسانان یې، زه هم انسان یم. نو تاسو کو په ټوله تنه باندې یو صورت هم جوړ کړو، زه به دا ومنم چې دا قرآن ما د ځان نه جوړ کړی دی، دا د الله کتاب نه دی. خو که تاسو ټول ځکه چې په عربو کې د هغې فصاحت او بلاغت دا چې کوم دی منلی شوي او بیګا تیر شو چې کوم نوي شعر به راغی، نو هغه به چې کوم دی خلکو به یوه کړه د هغه شعر دا به بیت الله شریف په دروازه باندې اویزان ده کړله. نو واړه به راتله هغې پسې بیا نورې کړۍ جوړولې، لوی به راتله هغې پسې بیا نورې کړۍ جوړولې. او په قرآن باندې ټول چې کوم دی ناکام شو چې د وړوکي صورت په شان د صورت جوړ نه کړو. نو نبي اسلام ورته وکړو چې تاسو د دې په شان په ټوله باندې د دې په شان وړوکي صورت مو جوړ نه کړو، بیا پوه شئ دا د الله تعالی کتاب دی. نو هغې چې کله ټول راغونډ شو خپل کوششونه وکړل، نو د قرآن د وړوکي صورت په شان د صورت هم جوړ نه کړو، بلکې هغه یو پکې اخره کې ولیکل چې والله ما هذا قول البشر، چې په الله تعالی قسم چې دا قول دا د بشر نشي کېدی، دا کلام دا د الله تعالی کلام. د دې نه وروستو چې بیا هم مشرکین مکه په نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو او قرآن ته د دروغو نسبت کو، نو د دې په زړه کې ضد او عناد دې ته خبره معلومه شوې وه چې دا کتاب دا د الله تعالی کتاب دی، دا د بنده کتاب نه دی. او نبی علیه السلام به دې کې 40 کاله تیر کړي وو. د 40 کاله کې نبی علیه السلام نه سکول ته تللی، نه مدرسې ته تللی، نه د یو شاعر خوا ته تللی دی. نو دوی په دې خبره باندې پوه وو چې دا د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی کتاب دی او دا پیغمبر په حق باندې پیغمبر دی. خو د ضد او د عناد د وجې نه ایمان نه راوړو. الله جل جلاله نبی علیه السلام د تسلي ورکړي چې نو تاسو زما د عمل نه بری یې او زه ستاسو د دې شرک نه چې کوم دی بیزاره یم، د دې نه بری یم، ستاسو سره دا شرک نه منم، زه د دې نه بری یم. نو انسان ته دعوت ورکول دا د انسان کار دی، دا د پیغمبر کار دی. دعوت ورکول او زه هدایت دا د الله جل شانه په لاس کې دی. چې چاته غواړي هغه ته هدایت ملاویږي، چاته نه غواړي هغه ته هدایت نه ملاویږي. کنه نبی علیه السلام خپل خوږ تر ابو طالب هغه څومره محنتونه او څومره مشقتونه د نبی علیه السلام سره برداشت کړي دي، خو بیا هم نبی علیه السلام خپل ډیر زور لګولی دی چې تر هدایت ملو شي. بلکې په اخري دور کې ته نبی علیه السلام زما تر ماته د غوږ کې دا کلمه ووایه چې په ورځ د قیامت زه ستا سپاره شو. ډیر پریشان و نبی علیه السلام. نو الله جل شانه آیاتونه نازل کړي چې انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. محبوب ته چې چاته هدایت کول غواړي ته هدایت نشي کولی، بلکې الله چې چاته هدایت غواړي الله ورته هدایت کولی شي. ته چاته هدایت نشي کولی. نو د پیغمبر په ذریعہ باندې په ذمہ باندې صرف چې کوم دی دعوت ورکول دي، هدایت کول د الله تعالی کار دی. نو نبی علیه السلام دعوت ورکو خو بیا هم به نبی علیه السلام پریشان و. نو دې آیات کې نبی علیه السلام د تسلی ورکړلې شوه چې دې ته اعلان د دین د براءت اعلان وکړه، ورته ووایه چې زما عمل دا زما دپاره دی او ستاسو عمل ستاسو دپاره دی، او زما د عمل نه بری او زه ستاسو د عمل نه بری یم.